اولاد چې د نیکی په سلسلو کله روان شي نو الله رب العالمین یې پلار ته قبر ته خوشحالي ور ورسوي. مولانا ظهور صاحب مبارک شاه بچی د بخاری ختم کو. مولانا سمیع الحق صاحب مبارک شي تاسو چې د کومې ونې بنیاد کې ښودلی و د هغې ونې نور نسلونه را وختل، شجر سایه‌دار ترنه جوړ شو، میوه‌دار ترنه جوړ شو، سلسله منقطع نشول. ډېره لویه د خوشحالۍ موقع ده. الله رب العالمین د حضرت مولانا اسرار صاحب ته د خپلو مشرانو، د خپلو بزرګانو، د خپلو اسلافو هغه عظیم میراث د هغې د تحمل او د ادا د دواړو د الله رب العالمین ورته توفیق سعید نصیب فرمایي. زما محترم ورونو، علم دا د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک میراث دی. وارث پر رشتہ دارو کې د ټولو نه نږدې خپل ته ویل کېږي. په میراث کې در سره آغا خپلوان شریک دي څوک چې د ټولو نه تا ته ډېر نږدې او دا ډېر نږدې خپل دی یوازې په ګټه کې نه دی شریک، دی په تاوان کې هم شریک. پښتو کې متل دی ګټه په تاوان کېږي. عربی کې د فقه قاعده ده الغنم بالغرم، چې کله ستا د لاسه مرګ وشي او په شریعت کې ستا دیت په عاقله و باندې راشي، عاقله ستا د ټولو نه نږدې رشتہ دار چې په دغه وخت کې ستا سره بوج اوچتوي او مالی تاوان د هغې په اوږو باندې پرېوځي. چونکې ستا دپاره تاوان اوچتوي، ستا دپاره د بل سره خفګان اخلي، د دې وجې نه هغه نږدې رشتہ دار چې ستا په سخته کې شریک دي، ستا په غم کې شریک دي، ستا په دک درد کې شریک دي، الله رب العالمین ستا سره په میراث کې شریک کړه. امت د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم کې علما هغه طبقه ده چې د دې امت د ټولو نه لوی بوج دا د دوی په اوږو باندې پروت دی. د نبی علیه السلام مبارک د دین د رسولو چې کم عظیم ذمہ داری الله رب العالمین ورکړې وليظهره علی الدین کله، زما محبوبہ دین میں دل در کو د دین عقاید بغالب کے، د دین عبادات بخورے، د دین اخلاق بعام کے، د دین معاشرت بقائمے، د دین معیشت او تجارت بقائمے، د دین ریاست او سیاست او حکومت او منصب بقائمے. دا ټول ذمہ داری د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک په اوږو باندې کېښودل شو. او بیا د ټولو نه زیات تکلیف دی امت ته په دین رسولو کې دا لکه د نورو انبیاء کرامو په جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم تیر شوی. یو یتیم ماشوم چې پلار یې نه لیدلی او د مور خواږه ترنه الله په وړوکوالي باندې واخلي او د کلی نه خلق وباسي، پلار یې نشته، مور یې نشته، وطن د مکې پاتې شو، کور یې نشته، مهاجر راغلی مدینې طیبې ته او دومره لویه ذمہ داري په سر باندې کېښودلی شوله او بیا تکلیفونه، مشقتونه، سفرونه، جهادونه او زخمونه او دا ټول ذمہ داری په سر باندې کېښودلی شولې. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم پخپله فرمای ان اشد بلاء الانبیاء ثم الخیر فالخیر.
د ټولو نه زیات تکلیف د الله د دین په خاطر انبیاو تیر کړی دی او بیا د انبیاء کرامو نه وروستو چې څوک الله ته ډېر مقرب او نږدې وي دومره د الله په دین کې مشقت او تکلیف سره مخامخ کیږي. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک په خپل باندې د امت ټول بوجونه اوچت کړل، پورته یې کړل، رحمت للعالمین دی. یوازې ورسره د مسلمان فکر نه دی، کوم غیر مسلم چې په اسلامی معاشره کې پاتې کیږي رحمت للعالمین صلی الله علیه وسلم مبارک د هغې حقونه هم مونږ او تاسو ته وښودل. دعوهم وما یدینون، پرېږدوئ په خپل دین باندې به ځان له چلیږي، الله سره معامله ده. ها په عزت به ورله لاس نه اوچتوئ اگر کو غیر مسلم دی. اعراضهم کاعراضنا، وی فرمایل د اقلیت حقوق نن جدید دنیا مونږ او تاسو ته ماینورټیز رائټس ښایي. راشئ سکم 1500 کاله وړاندې رحمت للعالمین صلی الله علیه وسلم د اقلیت حقونه ښودلي دي. عزتونو باندې لاس مه اوچتوئ، وینې محترم دي، دماؤهم کدمائنا، مالونه محترم دي، و اموالهم کاموالنا. چا چې بے گناه غیر مسلم اقلیت هم قتل کړلو رحمت للعالمین فرمای لم یجد رائحة الجنه، جنت تتلل خو په دغه مسلمان لاسکه چې د جنت بو په هم حرام ده. وان ریحها لتوجد من مسیرة کذا وکذا، حالان کې د جنت خوشبو خو برته تر ډېرې فاصلې پورې محسوسیږي، دغه مسلمان ته به د جنت بوی هم نه محسوسیږي. د حقوق یو نظام یې دنیا ته ورکو. اے انسانانو، اسلام باندې ټاپه د انتها پسندۍ مه لګوئ. اسلام د مینې دین دی، اسلام د محبت دین دی، اسلام د حقوق دین دی. مونږ بنیر باندې چې دا تیر حالات کوم راغلل، زمونږ د مدرسې طلبا او علماو ستاسو د رستم د کلی او علاقې نه راغلي چې د مسلمان په کور کې به کومه صفایي او خدمتونه کول، خواته ولاړ د غیر مسلمه سک برادرۍ په کور کې به هم په هغه جذبه باندې خدمتونه کول. دومره هغه خلق متاثره شو، ما ته راغلل وایي مفتي صاحب زړه مو غواړي چې دا ستا سپینه پګړۍ په سر کو، زړه مو غواړي چې په دا تندي باندې د ښکل کو. یو اسلام مو په کتابونو کې د حضرت عمر د دور لیدلی و چې عمر فاروق به په لارو کوڅو کې ګرځېدو، که مسلمان به او که غیر مسلمه به د هغه تپوس پوښتنه به یې کوله. دویم مو د نبی علیه السلام وارثان عالمان ولیدل چې د پیر بابا په کوڅو کې ګرځي د خدمت دپاره، نو چې د مسلمان په کور کې په کومه جذبه او اخلاص او دیانت باندې خدمت کوي، هم په هغه جذبه او اخلاص او دیانت باندې زمون کورونو کې خدمت کوي. ما ورته وی دا سپین پټکې زمان نه دی، دا مې د مدینې د جانان سنت دی، زه د هغه وارث یم. دا درس ما ته هغه راکړی دی. اسلام باره کې چې کم خلق د خونخوارۍ او د دهشتګردۍ لیبل لګوي، دا د اسلام د مینې او د الفت د دې منظر نه یریږي. هغوی ته پته ده که اسلام په خپل اصل شکل کې چرته ګراوند ته راغی بیا پکې زمون وجود نشته. دې وجې نه خو مونږ حکومت ته نه پرېږدي. ښه ورته پته ده چې دا خلق دا اهل علم دي، د دې په زړونو کې د الله یره پرته ده.
مونږ خپل ټول فایلونه چک کړل، د لاندې عالم نه راواخله تر پاس عالم پورې د یو عالم خلاف زمونږ د ملک 36 استخباراتي ادارو او انټیلیجنس ایجنسو سره فایل تیار نشو، جوړ نشو. پته ده ورته، خو د دغې ورځې نه یریږي چې کو دا علما دغه د اسلام اصل چهره او اصل شکل د معاشري ته مخې ته پیش کو، بیا زمونږ ځای په دې ځمکه باندې نشته. په دغه ورځې نه یریږي. دې وجې نه مونږ ته رکاوټونه جوړي. مونږ نور څه ګناه نشته، زمونږ نور څه قصور نشته، زمونږ جرم او قصور صرف یو د الله د دین مرسته ده. مونږ ته خپله ګناه معلومه ده، خو که دغه جرم وي، که دغه قصور وي، نو بیا د دین دشمنان په کلاو غوږونو باندې واوري چې د رب ذوالجلال سره معاهد کړی دی د خپلو وینو د سر په سودا. ربه کو وینه مو ځي، الله کو سر مو پکې قربانیږي، ربه خو ستا د دین د دفاع نه به شاته کیږو نه انشاءالله.